ډېر رونه دي په کور کې 2 3 4 5 رونه دي د ټولو تجارت هغه شریک دی مثال یو دکان دی یو کاروبار دی دا شریک دی نو آیا دیبا قربانی د ټول کور ته طرف نه یو قربانی کې هر رور په جدا جدا قربانی کې دې بس حساب کولای شي دې باره کې مسله دا ده چې دغه کاروبار مثال د 500 ورونو په شریک باندې دا خو 500 ورونه دي د دې مشترک کاروبار هغه راجمع کړی چې څومره مالیت لري بیا به دغه مالیت په 5 باندې تقسیم کی هر یو ورور ته دا هغه حساب اگر کو ورکړي نو صرف په تقسیم ولګي نو کله هر یو ورور حساب په قدر نصاب راتلا نو بیا په هر ورور باندې جدا قرباني ده 500 ورونه دي 5 قربانيان دي وکړي بیا د دې سره سره د دې بکور کې زنانه دي د هر یو ورور چې دنه هغه خزه د بکور کې د هر خزه سره چې دنه هغه سونه ده هغه خزه باندې هغه جدا قرباني ده او سونه څومره یو چاندي څومره هغه پرون تذکر شو نو په هر زنانه باندې بیا جدا قرباني ده او په دې سړو باندې جدا قرباني نه دا 15 تل رونه دي 15 خزي دي د دې چې د هر خزه سره سونه هم د چاندي پیسې وغیرہ سره هم یې باندې ټول باندې لږ قرباني دي لږ قرباني دي دا څه بنئ چې بس د کور د طرفه یو سروي واخلي بس دا د ټول د طرفه شو د ټول د طرفه څنګه شو متعین وکړه تعین وکړه چې څنګه چلې د پلان کې څه کمه یې سره د پلان کې سونه یې سره د پلان کې سونه یې ډیر خلک داسې کوي یو سروي واخلي حالانکه په کور کې چې دنه د ووم نه زیاتې برخې وي او بس وای دا ټول کور ته طرف شو هیڅ تعین نه دا پته نه لګي چې د چا څومره خېده او د چا څومره خېده ټول کور ته طرف شو دا خبره سمه ده